په اول ځل د شناختی کارت رغېدو دپاره کوم شیانو ته ضرورت راځي؟ که ستاسو په کور کې داسې څوک چې هغه په اول ځل شناختی کارت رغوي نو دا ویډیو چې دی دا ستاسو دپاره ده. کم کسان چې د 18 کالو پورې شي نو هغه به ځان له شناختی کارت لازم رغوي. نو د هغې دپاره څه شیونه دي چې هغه لازم دي چې هغه ستاسو سره نه وي نو ستاسو شناختی کارت چې دی دا نه رغېږي. نو په دې ویډیو کې په دې په حکم خو د هغې دپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي نه دا تاسو مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم ورسي او دا یو پری کار دی، په دې باندې چې دی روپۍ نه لګي. اکثر زموږ په کورونو کې داسې کسان چې هغو له موږ شناختی کارت نه رغ کړی. نو که ستاسو په کورونو کې داسې کسان چې د هغو شناختی کارت نه رغ شوی نو له اول خو هغو له شناختی کارت رغ کړئ، ځکه د شناختی کارت چې دی هغه ډېر لازم دی او په هر ځای کې چې دی دا په کار راځي. او زیاتکر زموږ داسې کشران دي چې هغو له موږ شناختی کارتونه چې دي دا نه دي رغ کړي، هغه راته 13 کاله شوي دي او موږ له شناختی کارت چې دی دا نه دی رغ کړی. نو شناختی کارت چې دی هغه ډېر په اسانو سره رغېږي. د هغې لپاره دوه شیونه چې دي دا لازم دي. اولنی دا چې ستاسو سره یا برث سرټیفیکیټ یا د سره پارمبي چې نن سبا هر ماشوم له خلک رغوي. نو چې په دې دواړو شیانو کې چې یا د سره برث سرټیفیکیټ یا پارمبي یا د سره د 10م پاس سرټیفیکیټ، کم کسان چې سکول کوي نو د 10م پاس سرټیفیکیټ چې دی دا به ځان سره وړي. دغه شان د ځینې چې دی په مدرسه کې دینی تعلیم چې دی هغه حاصلوي نو د هغو لپاره سند دی چې هغه سند ورسره وي نو په هغې باندې به د هغو شناختی کارت چې دی دا به رغېږي. بل لا چې د هغې د اینې رشته دار چې کم یو دی چې هغه د هغو سره وي، په هغې کې پلار راځي، مور راځي، دغه شانتې خورې رورې چې بدي کې ورسره یو کس چې دی دا لازمي هغه به ورسره هلته کې د شناختی کارت دفتر ته چې دی هلته به ځي. بل لا تاسو به شناختی کارتونه ګورئ، د مور او پلار شناختی کارت چې دی دا به لازم ګورئ چې دا ایکسپایر نه وي. بل لا که رور ورسره ځي، خور ورسره ځي چې هغه هم خپل شناختی کارت ګوري چې دغه شناختی کارت ایکسپایر نه وي. که هغه ایکسپایر وي نو بیا به د دغه کس شناختی کارت چې دی دا به نه رغېږي. له اول به د بل کس چې دی خپل شناختی کارت به نوی کوي نو د هغې نه وروسته بیا ستاسو د دې کس چې دی دا شناختی کارت به رغېږي. بل پکې دا لازم دی چې ستاسو سره پیس موجود وي پارت ټایم. که ستاسو سره پیس نه موجود نو تاسو به دوباره بیا کړئ، لکه ستاسو هغه تاوان چې دی دا به کېږي، هم به یو وخت ضایع کېږي، هم به یو پیسې ضایع کېږي. د ویډیو مقصد هم دغه دی چې تاسو هلته لاړ شئ او ستاسو کړاو ونه شي. نو دا شیونه چې دي دا به لازم د ځان سره وړئ. نو د هغې نه وروسته به ستاسو شناختی کارت چې دی دا به رغېږي. هلته کې به تاسو له یو فارم درکوي او بیا دلته کې تاسو راوړئ، د 16 ګریډ افسر نه به یې دستخط کوي چې واپس یې وړو نو ستاسو د شناختی کارت داخله به وشي. میاشت پس چې دی ستاسو شناختی کارت به تاسو ته میلاو شي. نو په دې طریقه ښه په اسانو سره تاسو خپل شناختی کارت چې دی دا رغولی شئ.